خبره ده تاسو ته کومه د چمن څومره که پاچاهانې دي که مزدورکاره لړۍ اتحاد دی که انجمن دی که چمبر دی ټوله د دوی نمایندګان د 2 ورځو څخه په کوټه کې موجوده دي زموږ د دوی 8 ورځې موجوده بلکې دلته د 8 ورځې موجوده دي او دوی د خپل خبرې موږ دوی وار په وار بلکې پرون ګرده ورځ سره ناست وړمه ورځ ناست نن هم دغه یو تقریبا د 4 بجو ټایم دی موږ سره ملګري د دې د مخه ما د دوی سره مجلس وکړي زه ولاړم د حکومت سره مجلس وکړي د صوبې د حکومت د خوا هېڅ مشکل نشته ګرده د بارډر د خلاصېدو د تګ وراتګ دا مسله موږ حل کړی دی صرف موږ سبا وخت د کمیټې زموږ 2 ممبران نن ولاړو زه سبا پسې ځم 2 کسه نور موږ سبا ځو په اسلام آباد کې به بل سبا یا دریم سبا دا میټینګ کوو انشاءالله دې ته به فاینل شکل ورکوو صرف ما دوی ته خواست وکړي چې دوی ماته د 25 تاریخ پورې ماته ټایم راکړي دومره انتظار مې کړی دی یو څو ورځې به نور انتظار وکړو او دا هم امید لرم کېدای شي په دا منځ کې هم حال راشي چې په 2 ورځې کې خلاص وو په 1 ورځ کې خلاص وو په 3 ورځې کې خلاص وو که چیرې بیا هم څه مشکلات پیښ شول وروره زه تی ته وایم دا ګرده ما سره ملګري دي ما اول هم ویلي موږ سره ورونه یو موږ د یو وطن خلک یو انشاءالله زه بیرته درځم که خلاصېدی هم به درسم که چیرې یو مشکل پیښ شو ما ته نه معلومیږي چې مشکل به پیښ شي که پیښ شو هم زما رقباله ته درځي چې کومه فیصله وه موږ پرې به ګډه کوو خپل لای عمل به جوړوو ډېره مهرباني اسلام سر د جنید صاحب کور ودان چې موږ سره ډېر زیار وکړي ډېر خواري وکړله د چمن په د تېرې شپو په پیښه کې یقینا دلته چمن هم راغلی دلې زموږ مسلسل د تېرې 1 هفتې څخه 8 ورځې څخه زموږ ناستې مسلسل سره کېږي نو انجینر صاحب موږ چې کوم وخت اخیستی دی او وخت دا حتمي نه دی 23 تاریخ یعنی کېدای شي نن مازدیګر هم دا اعلان وسي سبا وسي بل سبا وسي انشاءالله تعالی ستې د ټولو شاعرانو سره د ټولو غیرتي ولس زموږ دا خواست دی چې تی به ډېر تسلي کوي لکه څنګه چې د تېرو 3 میاشتو زموږ سره په پرلط په احتجاج کې دی پر امن ناست یاست دا رقم د صبر کم د بچ دی مظاهره هغه به تی برقراره ساتئ خشم به نه کوئ هغه به نه کوئ او زموږ ټولې صوبې ټولې کوم صوبایي اسمبلۍ چې ټول وزیران دي ممبران دي دا زموږ په حق کې فیصله سوې ده انجینر صاحب نن د سبا د دې لپاره سپیشلیست دي اسلام آباد لره هلته ناسته کوي د الله حکم سره انشاءالله تعالی زموږ کوم مطالبې چې دي هغه به پوري طور پر حل کېږي او انجینر صاحب دا یوه وعده زموږ سره هم وکړه دا به طور ثبوت انجینر صاحب ناست دی که د 24 تاریخ پورې خدای نخواسته که چیرې حکومت پاکستان زموږ چمن باب دوستي موږ ته د تګ راتګ دپاره خلاصه نه کړه انجینر صاحب دا وعده وکړه چې موږ تی سره به ستي په پرلط ستي په احتجاج کې ستي په خوښه موږ تی سره کښېنو او دا مې انشاءالله یوه خبره درته کوو دا هم نه دی اوس ګورم حکومت هم پر موږ اعتماد کړی دی د چمن عوام هم په اعتماد کړی دی موږ غواړو چې دا مسله پر امن طریقه حل شي او د صوبې د حکومت لخوا یا موږ د نمایندګۍ په حیثیت ستاسو سره ناست یو او ستاسو هم تقریبا دا پر موږ باندې اعتماد کړی دی ستاسو اعتماد به موږ نه خرابو او نه د حکومت اعتماد خرابو دا شی موږ غواړو پر امن طریقه یې حل کړو خدای دې خیر وکړي کمیټې که څه دغه وکړي چې